عبدالله ابن ابی ابن سلول هم پیژنده د منافقانو مشر، رئیس المنافقین، د منافقانو مشر. نو د ډلې یو کسو د هغه نوم سنان الجهني، او د حضرت عمر صاحب دغه اجیرو مزدورو د هغه نوم سو جهجاه. نو دوی په وبو باندې سره جنگ ولګاو. نو هغه جهجاه لاس دغه اوچته کا کانی راواغست یا په سپېړه باندې د عبد الله ابن ابی ابن سلول دا سړی وو په مخ باندې. نو هغه چغه کې چې مدینه والو انصار والو راشه زیدل چې دینو سکما زیدل والما، او دی بل چغه د چواله د قریش والا چې قریش راشه. اوس بیا بعض مهاجرین خپل منځ کې روغ اوقع جنگ نشو، مسلمانانو منځ کې دا منافق کاری جنگ شو جوړ کی. نو دا خبره عبد الله ابن ابی ابن سلول ته ورسېده. عبد الله ابن ابی ابن سلول سوکو د منافقانو مشر، هغه ته دا خبر ور زمنګ سړی چې دی مهاجرین والده د مکې نه چې کوم صحابه راغلي او غي زمنګ د مدینه سړی والده داسې الفاظ سره. نو هغه دا خبرو کوي بس د دې مثال خدا سے دی د عرب چې متل کی سم من قلبک یاکلک، وی خپل سپې سورب کا چو دی خوري، خپل سپې سورب کا یعنی خې غټ کا او خې خوراکونه پیو کا چو دی خوري. نو دا مدینه تراغلی صحابه چې دی الیاذ بالله دی ته دا نسبت دی باندې مون خوراکونه وکړل، دوی لم زوینه ورکړل، دی سره پاسه زمون سړی وخی دشه. نو دا خبر او کا چې مونږ مدینه ته لاړ شو دی غزانا، نو مونږ به التکی سکو دا عزتمن خلق مونږ یو الیاذ بالله دا صحابه چې دینو دته د ذلت نسبتو کو دا به وباس د مدینه نه به وباس. دا خبر زید ابن ارقم صحابي ورته رضی الله تعالی عنہ. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ لاړ نبی علیہ السلام ته وی، نبی علیہ السلام عبد الله ابن ابی ابن سلول رو غوښته هغه ته وی دا تا دا خبره ولې کړې ده؟ قسمونه خړل ما خدا سي نه دی، ما خدا سي منافق قسم ډیر خوري کنه، قسمونه خړل جنه ما دا سي نه دی ویل. نو زید ابن ارقم صاحب ډیر خپش چې ګوره دا خبره د موکا بیا د پدرو قسم موکو زری درغ جنم کما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې او کار دې کړم دې قسم نم په خړل، خو خیر بل چاره خوونه دې کې الله دا صورت نازل کا او دا خبره پکې نازل کا چې آو دی عبد الله ابن ابی ابن سلول د منافقانو مشر دغه خبره کړه. زید ابن ارقم صاحب رښتیا وایي، زید ابن ارقم صاحب څه وایي؟ رښتیا وایي، دوم دا خبره کړه دا. زید ابن ارقم صاحب خوشاله شو او عبد الله ابن ابی ابن سلول خلق پسترګو کې او دغه رنګ د خلق وړاندې دی او شرمېده. دا خبره د عبد الله ابن ابی ابن سلول زوی ته ورسېده، هغه نوم عبد الله. عبد الله ابن ابی ابن سلول دا د منافقانو مشر او د زوی ډیر کلک مسلمانو، داغه عبد الله نوم، هغه منافق نو. چې هغه ته دا خبره ورسېده چې زما پلار داسې خبره کړې ده، نبی علیہ السلام ته الیاذ بالله د ذلیل نسبت کړې دي، صحابه ته د ذلیل نسبت کړې دي. نو د مدینې نه بار ولاړو او پلار ته وی تر هغه پورې به کور ته نه پرېږدما تر سوچ تا ځان ته ذلیل نه ویلو، پیغمبر علیه السلام ته د عزتمن نه ویلې. پوه شو به کنه؟ تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کو هغه پورې به کور ته نه پرې، پلار ته وی ازوی ډېر کلک مسلمان وی چې سو د داسې نه ویلې چې ز ذلیل یم او پیغمبر عزتمن دی، زسما ذلیل یم. ناغا او یاره ته پیغمبر علیه السلام اجازت راکړي. نو عبد الله ابن ابی ابن سلول خو بیا ګیرو زوی ته وی او ز ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی. چې پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته الله تعالی لوی جزای خیر درکړي د مؤمنانو د اړخ نه چې تا ته خپل بدل واغست، تا دې زمون بدل واغست. نو دا آیاتونه الله نازل کړ چې دا منافقان داسې خبره کوي. او یو روایت کې داسې مرাজি
چې دا د مدینه په مشرانو کې اسید ابن حذیر صاحب. اسید ابن حذیر صاحب یو ورځ پیغمبر علیه السلام باندې تیرېدنو. پیغمبر علیه السلام ډېر خپه و. نو هغه نبی علیه السلام ورته نبی علیہ السلام ته سلام وکړو چې السلام علیک یا نبی الله. اذا الله نبی پتا دې سلام. بیا ورته ولې خپه استاسو د مدینه یو سړی د داسې خبرې مونږ پسې کوي لا یخرجن الاعز من الاذل. ناغه ورته خپه کېږه ما. اصل کې خبره داسې وه چې د هر کلی مشر و خو د مدینه مشر نو. څنګه د هر کلی مشر وو او زمونږ د مدینه والو مشر نو مونږه مشوره وکړه چې مونږ ځان له یو مشر مقرر کو. مونږ ځان له سکو یو مشر مقرر کو. ناغه په مونږ کې د ټولو نه د دنیا په لحاظ خيار چودا د منافقانو د مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول. ځکه منافق د دنیا په لحاظ ډیر خوشاله ډیر خيار دنیا په لحاظ باندې خپويږي. ناغه چې دین سره مونږه دی د باندې فیصله شو تاریخ مقرر ک چې پلان کی تاریخ باندې بدت تاج پسارو. تاج مولا جوړو لکه مشره پټکی چې خلک وای د کلی مشر شي نو پټکی ورته وي دا زموږ د کلی مشر دی دا د کلی ملک صاحب دی دا د کلی مشر دی نواب دی دا فلان کې دی فلان کې. نو د لپاره موږ یو تاج تیارو. هغه تاج لانو تیار مشری هم بس پد دغه کا خو یو ورځ مولا مقرر کړ په دې ورځ به مدینه کې عبد الله ابن ابي ابن سلول مشری وی دی کې پیغمبر علیه السلام تل اسید ابن حذیر سے بھی تاسو مدینه ته راغله. مدینه تم سو کو هجرت کو. نو عبد الله ابن ابي ابن سلول خلکو په نیمه کې پرې خو دا ا مشری ولا پرې خو دا او بیا مشر تاسو جوړ کې. نو د غزت داغه وخت نه تاسو سره شروع دي چې زماغه مشری ختم شوه. زماغه داغه و چې زماله خ مشری را کړي وا او صرف تاج پوشی می پاتې او تاریخ را مقرر کړو چې په پلان کې تاریخ به خلق راغون کو د تاج په سر کو چې د مدینه مشر شو. هغه کې منس کې الله تاسو مدینه ته راوسته. نو تاسو نه غوړه خو بیا سوکنو. نو د هغه زد او حضرت چې په قصدنه بس داسې په خلزان مسلمان ښکارا کو نور د نبی سکول منافق توبه کو. ولله العزه خاص الله د پاره عزت ولرسوله او د رسول داغه د پاره وللمؤمنین او مؤمنانو د پاره ولكن المنافقین لیکن منافقان نه پويږي. عزت د ردان نه چې وسړی خګاړو کې ګرځي او د عزت دار چې وسړی چې نو خ بنگله دا خ موټر دی وسره او څه خلک ته مخ کې روان دي او ستې روست روان دي. د عزت نه دی. عزت اصل کې په دین دی. عزت اصل کې په قران دی. عزت اصل کې د دیندارۍ باندې دی. یو سړی سره خګاړې دی او چې دنه منافق د نسب په وکي. یو سړی سره چې دین خو لوی بنگلا لا او خمال تجارت او ارسشته دی او چې دنه سره د الله تابعدار نه دی نو د عزت من نه دی. ولی مالو د انګريزانو سپي په گاډو کې ګرځي نو یوازې په گاډو خو سړی ته عزت نه ملایي. عزت په دین باندې دی. هغه یو صحابیو کنه نه هغه دا یو باچا دربار ته تلو. نه هغه باچا دربار ته چلاړ نو د خپل نیزه و سره و تور و سره هغه په خپل دربار کې داسې کارپټ لګولو او دی لاړه اسه پاغه کارپټ باندې وروخه جوړته ورته ودرو. اولته کې ورته سک هغه نیزه باندې ورلا دغه وو هغه لاندې کارپټ ولا شلو پوه په او په یواز روان دی ورته وی الا ان حزب الله دا الله دل حاضر دا الا ان حزب الله يوم الحاضر په یواز تل ورته سوې دا باچا دربار کې وی حزب الله دا الله دل حاضر دا د چانه یریږي نام عزت خدا دی چې باچاهان به د مسلمان نه یریدل. حضرت عمر صاحب چې کله بیت المقدس فتح کړه کنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خلق دغه د پاره روتیو استقبال د پاره بیت المقدس لچتلو چې کله فتح شو. ناغه حضرت عمر صاحب له یو خپل شان کمیس جوړ کړو چې هغه واچو نزلک سات د پاره واچو. حضرت عمر صاحب دا نه مال خپل غزول کمیس روړې پاره کې چې کم زما زړه ته سکون ودی کې نشته دی. هغه چې زما کم زړه ته غزول زړو جامو کې خلک یو علاقې ته مشر راشي نو خيسته جوړه چوغه ورته واچي کنه
هغه چوغه یې لر کاغه کمیس وي نه همغه زوړ کمیس موږ له الله عزت په دې کې پجامه کې نه دی په ګاډي کې نه دی بنګله کې نه دی عزت په دین باندې دلته الله وایي ولله العزت خاص الله لره عزت دی ولرسوله او دا هغه د رسول د پاره وللمؤمنین او د مؤمنانو د پاره ولکن المنافقین لیکن منافقان خلق لا یعلمون پویږي یا ارحم الراحمین